مړ خلک کینی قبر کې کنه سملې ملاس پی نو دا فرشتي چې راشي نو حدیث کې راځي دی کینی نو چې کینی نو دا فرشتي ورته وایي من ربک وما دینک ما كنت تقول في حق هذا الرجل دا درې تپوسونه شروع کی نو د حدیث شارحین وی یا د سوال و جواب نه وړاندې د من ربک وما دینک او یا د دینه بعد یا وړاندې یا بعد نو د باندې دا حالت داسې شيخه چې دی قبر کې کینی نو دا ټیم پیدا شي اگر کدا د شپې دفن وي اگر کدا د ورځې 10 بجې دفن وي اگر کدا 2 بجې د جنازه شوی دفن وي اگر کدا 3 بجې دفن شوی وي خو چې دی قبر کې فرشتي کینی نو په دا ټیم داسې شي په دې قبر کې لکه د مازیګر چې دا نور پروزي نو چې مازیګر نور پروز وي په پریوتو وي منځ گزار انسان چې وي هغه سره د خپل منځ فکر وي که نه وي هلکه منځ رانه قضا کېږي هلکه ته پرېږده مړه بیا به خبرې کوو زه دا منځ کوم منځ رانه قضا کېږي نور په پریوتو دی دنیا کې ورسه فکر وي نبي اسلام فرمایي دی په دې قبر کې دا ټیم داسې شي لکه چې نور په پریوتو دی خو د ده حالت داسې وي لکه چې دی د خوب نه را بیدار شو زما نبي فرمایي وي دی خپلې سترګې مږي قبر کې څه کوي خوب نه سړی راپاسېږي چې خوب رانه تختې سترګې مږي وایي دې قبر کې سترګې داسې مږي ټیم پیدا شي لکه چې نور پروزي نو فرشتو له دې داسې وایي هغه ورته وایي من ربک وما دینک ما كنت تقول في حق هذا الرجل نو حضور فرمایي دی ورته څه وایي دعوني اصلي ای فرشتو ما پرېږدئ مونځ رانه قضا کېږي د مازدیګر مونځ کومه مونځ رانه قضا کېږي دې سوال و جواب کې کامیاب شي د جنت قالین هغه ورته روړلی شي لحد کې ورته وغوړولی شي د جنت لباس دا روړلی شي دله واچولی شي د جنت نه وله کړکۍ وشي زبردست خوشبویانې د جنت دله راځي نو دا فرشتو ته دی وایي فرشتو له ای فرشتو تاسو لږ ما پرېږدئ ما ته خو دومره زبردست خوشحالیانې خدای راکړي دومره عزت دومره د جنت نه کړکۍ لباس د جنت قالین د جنت فرش د جنت دا ښکلې خوشحالیانې فرشتو دومره ما پرېږدئ زه ځمه خپل اهل بیتو له ګوره دې دومره هلته کې د ده خواص بیا الله برابر کي ما پرېږدئ زه ځم خپلو اهل بیتو له کور له هغوی له دا زیری ورکومه چې زما ډېره زبردسته زندګي ده په قبر کې خوشحالي ده نو فرشتې ورته وایي قانون د الله دا دی چې ستا دوباره تک دنیا ته نشته ته اوده شه اوس دا ده چې اوده شه نم کنومت العروس لکه څنګه چې د شپې اولنۍ شپې ناوي اوده وي دغسې اوده شه اوس تاسو نه تپوس کوم چې ناوې ډولۍ راوړې او خاوند نه وي راغلی را دا ناوې اوده کېږي نو فرشتې ورته وایي د ناوې په شان اوده شه یعنې ناوې اوده نه وي خو اندازې د اودو وي که نه وایي تم دغسې به څومله یو د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ چې ووهلی شي بیا به په راحتونو راپاسېږي او د حشر میدان ته به لاړ شي بس داسې اوده شه نو چې ډېر نیک سړی وي نو هغه اوده شي که نومت العروس لکه د ناوې په شان داسې اوده وي لکه دا اوده نه وي آرام کوي یو دویم دا چې یو فرشته په ښه شکل کې دله مخې له راشي نو د فرشتې په دې غاړه کې د لالونو هار پروت وي د جنت د لالونو هار د دې فرشتي غاړه کې وي دا وله په دې قبر کې کینی نو چې کینی وله نو دا مرده دی دې هغې ته لاس ور واچوي هغه هار له څه ور واچوي چې لاس ور واچوي هغه هار اوشلیږي چې اوشلیږي هغه مرغلرې دي هغه په دې قبر کې خورې ورې شي د جنت په قالین خورې ورې شي وی دا فرشته ورته وایي شابه اوس به دا ما سره راغونډې چې واپس یې په دې تار کې وپیلو نو هغه شروع شي یو مرغلر رالی یو سر فرشتې سره وي بل سر د دې تار د جنت هغه دې نیک سړي سره وي دا یو مرغلره ورکې رالی او پیلی یې یاره په دې به څومره وختو لګي
په دې به څومره وخت ولګي وی دی به دا هار نه پوره کړی چې اسرافیل علیه السلام به شپېلۍ وهي چې پاسېږئ خو خلکو دپاره نیکانو خلکو دپاره قبر د جنت باغچې دي دوی له دنیا کې زیری دی دوی له آخرت کې زیری دی